وسلم فرمائی کہ جہنمی سوکتے او جنتی سوکتے. عن حارثة بن وهب رضی اللہ تعالی عنہ قال، حارث ابن وهب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ ماذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ اوریدو کہ حضرت فرمائے، الا اخبرکم باہل الجنہ، آیا زتاسو خبردار نکم پا جنتیانو باندے کہ جنتیان سوک دی جہنمیان سوک دی. حضرت فرمائے، کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لابرا. کل ضعیف اراغ سڑے چاگ کمزورے دے، مال پہ اعتبار سر کمزورے دے، اولاد پہ اعتبار سر کمزورے دے، حسب و نسب پہ اعتبار سر کمزورے دے، جسم پہ اعتبار سر کمزورے دے. کل ضعیف یو سڑے کمزورے دے گے، متضعف عام معاشرکم خلق اگر کمزورے گنی سلام ورتم نکئی. حدیث پاک کی راضی دسی کمزورے دے. رب رجل اشعثا مدفوع بالابواب، دسی سڑے دے کہ پراگندہ ویختی کولاو کولاو پرات دی، کپڑی گند دی، لیکن دا اللہ تعالیٰ پا نزدک باندے دا دمرا لوی مقام دے. کچرتا دے قسم اخری چی دا کار بزکوما، اللہ اغا کار دا اغا دا دے قسم دا وجنا رشتے کئی. نو کل ضعیف متضعف، یو سڑے کمزورے دے اور عام معاشرکیوں دے کمزورے گنے لکھی گی. حضرت فرمائی، لو اقسم علی اللہ لابرہو، کچرتا دے پا اللہ باندے قسم اخری چی دا کار بدسی کی گی، تو اللہ تعالیٰ دا لاج ساتی اغا کار اغا شانتی کئی. نو دین معلوم شوا چی دا اللہ تعالیٰ پا نزدک باندی مالداری، دا اللہ تعالیٰ پا نزدک باندی یو سڑے دے لوی اولاد والا دے، حسب نسب والا دے، دا سا مقام نلری، بلکہ دا اللہ تعالیٰ پا نزدک باندی مقام اغا سڑے لری چی اغا متقی وی. او دی حدیث کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل، لو اقسم علی اللہ لابرا، کچرت دے پا اللہ بانی قسم اخری، اللہ تعالیٰ دا آغا دا لاج دا وجینا آغا قسم رشتے کئی. حدیث پاک کے راضی دو زنانوی داوی پاپس کی جنگ شو، چکل جنگ راگے یو زنانا اولگی دا بلی زنانی غاخ مات کو، چکل غاخ مات کو نو شرعی فیصلہ دادا چکل یو سڑے دا بل غاخ مات کی نو دا دی بل کس غاخ بماتی کی، چاچی دا ظلم کر لے دا دی بدل کی با دا دا غاخ ماتی کی. نو چاچی دا دی زنانا غاخ مات کرے ہو، نو دا دی زنانی یو رشتہ دارو اگر دا اللہ تعالیٰ پزاد بن قسم اخوڑ ایو فرمائل، والذی بعثک بالحق لا تکسر سنیوا یا رسول اللہ، قسم دے پاغ ذات باندے کتے پرشتیا باندے لے گلے، دا دی زنانا غاخ چرے دا بدل کی بات چری نہ کٹ کی گی، چری بانا اباسلے کی گی، دا غاخ پا نماتو منگا. نو چونکہ آغا دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حکم باندی راضیو، خو اللہ تعالیٰ آغا لدمرا لوی مقام ورکڑو آغا صحابی لا چی دا آغا دمرا درجہ وا چی آغا ہوئی چی قسم پا اللہ دا دی زنانا غاخ پا نماتی گی، دا اللہ پا ذات قسم اخور. نو حدیث پاک کی رازی دا کمی زنانی غاخ چی مات شویو آغی پا زڑے کیوی کزا دی زنانی غاخ مات شنو ماتا بسم ایلاوش لہذا زی معاف کوما. نو آغا زنانی معاف کڑا، چی کل آغا زنانی معاف کڑا نو چی کل معافی اکڑی شنو بے خو قصاص ناغست لے کی گی. نو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائل کہ بعض خلق دسی دی چی آغوی پا نظر کی دیر کمزوری معلومی گی، مالی نوی، حسب نسبی نوی، لیکن دا اللہ تعالیٰ پا نزدک باندی دا آغوی دمرا مقام وی. لو اقسم علی اللہ لابرا، کچرت دا اللہ تعالیٰ پا ذات باندی قسم اخری نو اللہ تعالیٰ آغا خبر رشتے کئی. نو دی صاحب قسم خوڑلے ہو چی لا تکسر سنیوا یا رسول اللہ، نو اللہ تعالیٰ دا آغا زنانا پزڑ کی دعوا چولا چی دا دی زنانا غاختی پا بدل کی کٹ نکڑے شی. نو دمرا لوی مقام دے دا آغا چا چسو غریبانانی ہوئی مسلمان اور مومن بھی. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل کہ اے تاسو تا دوزخین اخیم،
نو د دوزخیانو باره کې وفرمایل الا اخبرکم باهل النار، آیا تاسو ته خبر راکم هغه خلکو باندې چې هغه د اور والدي. حضرت فرمایل کل عتل جواز متکبر، اهل نار سوق دی جانم والا سوق دی. کل عتل هر هغه سړی دی چې داغه مزاج ډېر سخت دی. کل عتل سخت مزاجا، جواز بد زبانا، متکبر ځان غټ ګڼونکی. نو درې صفات ذکر کړو د جهنميانو. اوس موږ تاسو خپله محاسبه وکړو چې موږ تاسو کې دا صفات موجود دي که نه. یو صفت دا ذکر کو کل عتل سخت مزاجا، سخت مزاجی دا د جهنميانو صفت ذکر کو. سخت مزاجی دې ته ویلی شي چې کله یو غریب ستا خواته راشي او تا ته خبره وکړي ته وایي ځه ما سره ټیم نشته، اور چې کله یو مالدار ستا خواته راشي ته وایي ماشاءالله ماشاءالله کینې جي کینې جي تاسو خو موږ ستاسو په انتظار کې دې ته ویلی شي سخت مزاج. نن موږ تاسو خپله عام معاشره وګورو، موږ تاسو کې دا صفت شته که نشته؟ یو غریب چې زموږ ستاسو خواته راشي زموږ ستاسو رویه هغه سره څنګه، او یو مالدار چې زموږ ستاسو خواته راشي زموږ ستاسو رویه هغه سره دای چې پاسو پسې غاړه ولا ورکو. دا صفت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهنميانو ذکر کړل. کل عتل هر هغه سړی چې هغه سخت مزاجي، جواز بد زبانی. بد زبانی دې ته ویلی شي چې په معمولي خبرې باندې د خولې نه افوات وباسل. یعنې موږ تاسو سوچ وکړو چې په معمولي خبره باندې موږ د خولې نه قسمه قسم کنځلې وباسو. زما خیال شیطان به هغه رنګ کنځلې نه اورېدلې. او دریم صفت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل متکبر، چې یو سړی دی هغه ځان غټ ګڼي. تکبر دې ته نشي ویلی. نن زمانه کې موږ تاسو د تکبر معنی نه پېژنو. یو سړی دی ښایسته لباس اغوندي، ښایسته کپړې اغوندي او ځان بناوټ او سنگار سره ساتي، موږ دا متکبر دی. دې ته متکبر نشي ویلی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل تکبر څه ته وایي؟ بطر الحق وغمت الناس. بطر الحق د حق خبره تا ته راشي او تا هغه ټکراو کې ته ورته وایې چې ته لاسو کې چې ما ته دا خبره بیانوې، دې ته ویلی شي متکبره. او دویم صفت دا ذکر کو چې هر هغه سړی چې هغه وغمت الناس مسلمانانو ته د حقارت په نظر باندې ګوري، د حقارت په نظر باندې چې څوک ګوري نو دا سړی متکبره دی. ها یو سړی دی هغه ښایسته کپړې اغوندي، لباس اغوندي، دا متکبره نه دی. لکه حدیث پاک کی راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله جمیل یحب الجمال. الله په خپل هم ښایسته دی، جمال خوښوي. چې انسان ځان ښایسته ساتي دا الله خوښوي، نو دا تکبر نه دی. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل چې جهنميان هغه څوک دي چې سخت مزاجي، بد زبانی، متکبری. نو که مونږ کوشش وکړو دا درې صفات د ځان نه وباسو، سخت مزاجي د ځان نه وباسو، بد زبانی د ځان نه وباسو، او د تکبر دا صفت د ځان نه وباسو، نو دا درې خبرې د پوره زندګۍ لپاره موږ تاسو لپاره کافي دي. خو شرط دا دی چې په دې دریو خبرو باندې مونږ تاسو عمل وکړو. نو د ټولو نه لوی مقام د هغه چا دی چې د هغه په زړه کې تقوا موجوده ده، اگر چې هغه سره مال او دولت موجود نه دی. حدیث پاک کې راځي یو صحابي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته براته، د هغه نوم حضرت ظاهر رضی الله تعالی عنه. ډېر غریب و، حبشي په دیهات کې اوسېده، رنګ نم تک تورو. نبی صلی الله علیه وسلم خواته براته، ډېر محبت ساتو نبی علیه السلام سره. یو ځل دی چېرته بازار ته راغلی او نبی علیه الصلاۃ والسلام هم بازار ته تللی. نو چونکې دی خو غریب و، نه ورته خلکو دومره توجه ورکوله. نبی صلی الله علیه وسلم په بازار کې روان دی. نو چونکې یو مقتدر غټ سړی هغه چې بازار کې رواني، نو هر یو سړی دا کوشش کوي چې دی ما سره میلاو شي. نو نن زمانه کې زمونږ فطرت خو بدل شوی دی، مونږ هغه چا سره میلاویږو چې کم خټېټ مالدار وي
اور زمونږ دا امید وي چې مونږ ته به د ده نه څه میلاو شي، مونږ هغه ته سلام او کلام کوو. خو چې کوم داسې غریب غونته کي نو هغه ته مونږ سلام او کلام نه کوو. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا صحابي ولیدو نو فوراً د ده نه شاته راغی، په سترګو باندې ولا لاسونه کېښوده. نو دې صحابي ډېر کوشش کول چې ځان د ده نه خلاص کم. نبی علیه الصلاۃ والسلام आवाज وکړو من یشتری هذا العبد، دا غلام به څوک والی؟ من یشتری هذا العبد، څوک شته چې دا غلام والی؟ حضرت ظاهر رضی الله تعالی عنہ چې د نبی علیه السلام دا خبرې واورېدې، نبی علیه السلام یې وپېژندو. نو اول ځان خلاصول او بیا ځان نبی علیه السلام پورې ډېر جوختول، د دې لپاره چې د نبي صلی الله علیه وسلم جسم سره زما جسم یو ځای شي، ځکه دا بابرکت او معصوم جسم دی. نو د نبی صلی الله علیه وسلم ته وی چې یا رسول الله زما رنگم بالکل تک تور دی، حسب او نسب هم نشته، کته ما خرڅی نو زما دا قیمت چې دی دا به ډېر کم وي. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په هغه وخت کې یو عجیبه جمله ارشاد فرمایله. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل لست بکاسد یوم القیامه، اے زما صحابي د دنیا والو په سترګو کېږي ستا مقام خو ډېر ښکته دی، لیکن د الله تعالی په نزدیک باندې په ورځ د قیامت باندې ستا ډېر لوی مقام دی. لست بکاسد یوم القیامه. نو اصل د بهترین مقام اور وجه هغه تقوا ده، هغه مالداری نه ده، بلکې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا دعا کوله. د دې دعا معمول به د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حضرت به فرمایل اللهم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرة المساکین، اے اللہ تعالی مال ژوند راکې په حالت د غریب والی کې، اور مالا مرګ راکېږي په حالت د غریب والی کې، بلکې ما پر ورځ د قیامت باندې د مسکینانو په صف کې را پاسئ. څومره لوی مقام دی د غریب والی. نو دینه معلومیږي دا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل فرامینو سره دومره فضیلت چې د دې بیان کړل، ځکه حضرت ته پته وه چې زما د امت دوی به غریبانانو ته د حقارت په نظر باندې ګوري. نو د دې وجې نه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل فرامینو سره د دې غریب والی فضیلت بیان کړی دی. بلکې حدیث پاک